کتونکو الب خان شیرپوی ما ملګری را سره محمود جان عمر زیر دا مخالزه په عمر آباد کې په یو میډل سکول کې چې د زنانو پولینګ سټیشن دی هغې کې زه موجود یم. یقینا ډېره د افسوس خبره ده دا الیکشن په دې الیکشنو باندې اخراجات دا سیستم به څنګه ټیک کېږي او سیستم ولې مایوسه دي خلک ولې مایوسه دي څه وجه کیدی شي دلته چې موږ کومه خبره واورېدله زه په خپله خولې نه کوم زه به د دوی نه تپوس کوم خپله پېژنګلو را سره نیکسټ تاسو را سره خپله پېژنګلو جی فرناز عمرزو سکول یم دلته په کوم عهده یې جی پریزایډینګ یم ښه جي دا ته ووایي چې ووټ ټره نه وټولې سره به څه وایي نو بس ډیر کم لکه 1169 کې 100 وټونه به تقریبا تر اوسه پورې پول شوي نو اندازه تاسو کې چې څومره انټرسټ د خلکو په دې کې نو ډېر اخراجات پېښې موږ په خپله ټول ورځ ډېره په خفګان تېره کړه چې د هر څه ته م کتل که نه موږ په سپورټ کمپلیکس کې م چې هغه هر څه ولیدله چې ډېر لکه خلک راغلو ډېر تاوان د حکومت په دې ټولو باندې چې دوی خوارانو خواري خپله وکړه ټول ورځ یې دلته کې تېره کړه د پولیس والا هم که نه دوی خوارانو زموږ څه فایده یې ونه کړه که نه موږ په دې خبرو چې دې شي فایده هغسې ونه کړه چې کوم شي دپاره شو هغه هغسې فایده نه ده خفګان مقام دی او لمحه فکریه ده موږ له په دې سوچ پکار دی ولې رونوتل خلک ولې ووټ وانه چولی شو او د نورو سټیشن نه خو زه نه یم خبره صرف د خپل سټیشن دا خالي ها نو بس دا لمحه فکریه ده زموږ سیاستدانانو دپاره لږ سوچ دي وکړي چې ولې دوی په کال باندې خلک رونوتل کتونکو 1169 کې سل ووټونه پول کېدل یقینا چې څنګه میډم وویل چې دا ډېره لویه لمحه فکریه ده د دغه سیاسي خلکو په مخ څپېړه ده او بیا څه ضرورت دی د الیکشن او بیا ته په اتو القو درېږي دلته کې خزانه چې کومه ده خالي ده د روپۍ درک د صوبایي حکومت سره نه لګي تنخواګانې نه ورکړې کېږي پولیس ته تیلو پیسې نه ورکړې کېږي او الیکشن کې نو خلک خپلو وسایلو ته ګوري نن چې په دې باندې کوم اخراجات رالل نو هغه د قوم پیسه ضایع شوه د چا پیسه ضایع نه شوه د قوم پیسه ضایع شوه او دا چې کوم دی نو ټره نه وټ دی دا یقینا چې د دې هغه سوي ضمانت یې ضبط شو که څه او کیدی شي چې دا ملتوي شي دا ملتوي شي دا چې کوم دا شر ده د دې ووټ دا ټره نه وټ دی نو ډېره د افسوس خبره ده خو دا صرف د دې پولینګ سټیشن حال نه دی موږ چې کم پولینګ سټیشن ته تلو نو 18 20 25 لکه دا اوس ووټ پول کېدل دي خو چې نن کمې پارټۍ خپل کارکنان ریستي وي یقینا جیت ته هغه د ډېره مننه خوشحاله